हम लोग बदल सकते हालात का दारा। المدینہ ماڈل سکول اینڈ کالج نا وغیر د سالانه تقسیم انعامات او یوم والدین په سلسله کې د یو تقریب تابع کړي وا. د تقریب مشر میلما ریټایرډ پرنسپل سراج خان وو. په تقریب کې د المدینہ ماډل سکول منیجنګ ډایریکټر انجینیر ابتهار علي، سرپرست اعلی محمد عمران، پرنسپل شازر سید عرف شاه صاحب، د سورا جونیئر سیکشن پرنسپل محمد عظیم شاه، سورا گرلز کیمپس پرنسپل سراج الدین او فیاض خان کمالدین، علاوه والدینو د سکول سټاف او ماشومانو ګډون کړي وو. په تقریب کې د سکول ماشومانو حمد نعت، تقاریر، قومي ترانه او ملي نغمې پیش کړې. साहिल पे लगी भीड़ को तूफान में उतारा, हम लोग बदल सकते हालात का दारा। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। रब मुंबोzi madinita दामिनी दजरत टुकड़ीता। वालिदैन अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। इरशाद रब्बानी है कि अल्लाह ताला की इबादत करो और किसी चीज को भी इसका शरीक न करो और अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो. راغلی میلمنو په سالانه امتحان کې په اول دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کوونکو کې شیلډونه او ټرافې تقسیم کړي. تقریب ته مهمان خصوصي سراج خان، سراج الله استاد، پرنسپل شازر سید، مختار احمد، منیجنګ ډایریکټر انجینیر ابتهار علي او اسلام محمد خطابونه وکړل او د تعلیم په اهمیت او ضرورت یې رڼا واچوله. مقررین وایي چې تعلیم د نن دور بهترین هتیار دی او په نن دور کې د تعلیم نه بغیر ترقی ممکن نه ده. مقررینو زیاته کړه چې کوم قومونو ترقی کړي او نن د ساينس او ټکنالوژي په مدد په دنیا راج کوي، هغوی په تعلیم انویسټمنټ کړي. مقررین وایي چې تعلیم مقصد ډیګري او پوزیشن غستل نه دی، بلکې د تعلیم بنیادی مقصد پوهه او شعور دی. مشران وایي چې د المدینہ ماډل سکول نا وغې غونډې پرایویټ تعلیمي ادارې د حکومت سره د تعلیم په شرح سیوا کېدو کې مدد کوي، ځکه چې په سرکاري سکولونو کې د دومره ماشومانو گنجائش نشته. هغوی والدینو ته اپیل وکړو چې د خپلو بچو په تعلیم او تربیت توجه ورکړي، ځکه چې دا بچي به سبا د ملک او قوم خدمت کوي. نو پکار دا چې موږ یې نن په صحیح توګه تربیت وکړو. نن زه ډېر خوشحاله شوم چې زه اول ځل دې سکول ته رالم او د دې دا انتظام او د دې دا بلډینګ او د دې کې د دې سټاف ټول کسان چې ما ولیدل نو ډېر خوشحاله شوم. زموږ پکې شاګردان او استادان دي ماشاءالله او ډېر ښه طریقه باندې د دې د ایڈمنسټریشن ډېر ښکلی دی او انشاءالله چې دا د روښانه مستقبل لپاره ستاسو یو ښه دغه د مستقبل لپاره ښه د ترقۍ د خوشحالۍ لپاره او ستاسو د روښانه مستقبل لپاره دا ښکلې اداره ده انشاءالله. زموږ په وخت کې خو موږ ډېر تکلیفونه تیر کړي دي. هغه وخت خو داسې و چې تاسو ښایده په کور باندې د ګرمه ډوډۍ ورسره وخورئ او راشئ سکول ته او هېڅ تکلیف نشته، ګاډي هم شته او نور وسایل هم شته، لرې تله نشته، بلکې په خپل کور مخې ته سکولونه دي او ډېر ښکلی انتظام دی ستاسو. زموږ په وخت کې چې کوم سبق ویلی دی نه هغه موږ ډېر په تکلیف ویلی دی. تاسو چې محنت کوئ، کوشش کوئ، نو انشاءالله چې او د خپلو استادان چې کوم تاسو ته کومه تربیت درکوي او کوم تاسو ته سبق درکوي په هغې باندې عمل وکړئ، تاسو به الله پاک دغه اوچت مقام ته ورسئ. او هغه سټوډنټان چې کوم په دې ایګزام کې په دې اخري امتحان کې پوزیشنونه واخیستو هغې ټولو ته مبارکباد ورکوم او د هغوی والدینو ته مبارکباد ورکوم. او کوم سټوډنټان چې په پوزیشن کې نه دي راغلي نو هغوی دپاره هم دا پیغام دی چې هغوی د راتلونکي وخت دپاره ښه محنت وکړي او کوشش وکړي او هغوی هم دغه مقام ته ورسي او هغوی هم دغه فسټ او سیکنډ پوزیشن واخلي. لسمه پورې بچیانو او بچو ته هغوی تعلیم ورکوي نو دا ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده. په دې باندې دې ته زه مبارکي ورکوم چې ډېر زیات زر چې کوم دی نو مدینه ماډل سکول نه وګۍ ترقي وکړه او اوس دوی پکې خپل شاخونه په سورا کې او نورو کلو کې هم کولاوي نو په دې باندې دوی د داد قابل دي، د تحصیل قابل دي. بچوړو تعلیم چې دی د دې د اهمیت نه څوک انکار نشي کولی. تعلیم ښکلا ده، تعلیم هغه هتیار دی چې د دې په وجه سره ته په دنیا کې چینج راوستی شي، دنیا ته په خپله قبضه کې راوستی شي.
او نن موږ تاسو نو هغه قومونه ترقي کی څوک چې د تعلیم په میدان کې مخکې دي. ټول پیرنټس ته چې کوم دي دا مونږ ویلو چې دا تقریب چې کوم دی په دې کې به مونږ پوزیشن هولډرز نه چې دي نو انعامونه ورکوو. نو کم از کم چې هغه پوزیشن هولډرز پیرنټس مو راغلي وي، خو لیکن ډېر په کم تعداد کې ډېر لږ کسان راغلي دي او ښه باقاعده طور پر وړو ته مونږ ویلي چې تاسو به خپل پیرنټس ته ووایئ. ما ورته پرسنلي چې کوم دی په خپله باندې انویټیشن هم لېږلي وو، خو د هغې باوجود ډېر کم کسان راغلي دي. نو زموږ ډېره غټه ګیله کېږي په دې باندې. زموږ رزلټ ودی تقریبا 50-60% پیرنټس ما سره داسې ملاو شوي دي چې یار زما وړوکي کمزوري دی. نو چې ما ورته څنګه کمزوري دی نو یاره پوزیشن یې نه دی راغلی. په 93% باندې ما ته پیرنټس دا ویل زما وړوکي کمزوري دی. نو ځان له سوچ وکړئ چې مطلب په 93% وړوکي کمزوري شو، نو په 100% باندې بیا هغه صحیح په 93 باندې هم کمزوري راغی. نو دا زموږ لپاره یو غټه المیه ده چې وړوکي د څو پورې مونږ داسې کوو نه، مطلب زیاتره کېږي پرایویټ سکول دي سرکاري، نو هغې سترګو تورولو لپاره مطلب داسې کېږي چې یاره پوزیشن به ورله ورکړو. زموږ تاسو به نن تاسو ته به کلیر هم شي چې مونږ سره به ډېر ریئر کیسز داسې چې زموږ پوزیشن او پکې دی وړوکي په کلاس کې یو فسټ دی، یو سیکنډ دی، یو ترډ دی. دا تاسو به مخکې د 13 واته هم یو پکې فورت هم مونږ ورکړو، مونږ چې خیر دی داسې به دي چې لس به پکې فسټ وي، لس به پکې سیکنډ وي او لس به پکې ترډ وي. نو د هغې د وجې نه مونږ له دا راځي چې مونږ مطلب لس فسټ کړو، زموږ په لاس کې خبره ده لس سیکنډ کومه او دا باقي به پکې تړ شي. خو مونږ وایو چې مونږ اګزیکټ چې د وړوکي کومه مسله ده چې هغه مونږ پیرنټس ته ورسو. لکه فرض کړئ یو کس دی هغه ډاکټر ته تللی چې یاره ته ماله چیک اپ وکړه چې ما مسله څه ده. هغه کې ډېر شي مسلې هغه ورته چې نه بس ښه برابر یې هېڅ مسله درته نشته دی، که بل ضرورت درته نشته دی او بل ګرځه ځان له. نو هغه به ښایي که نه چې هغه ډاکټر ورته هغه مسله وښي چې یاره بالکل ستا دا مسله ده، تا له د دې ځای علاج پکار دی. نو ستاسو په خیال زما به دا به دغه نه کمه کتوب نه چې سړی وي چې یاره دا ډاکټر خو وګوره د ما ته وي چې ته ښه او دا کوم چې ورته خپله خامۍ ښي نو هغه وي چې یاره دې نه پوهېدا چې دا ټیک نه دی ځکه دې ما له خامۍ زما ښي. نو مونږ خپل کوشش دا کوو چې مونږ بالکل ایکچوال ریزلټ ته یو وړوکي 5 نمبر راغلی دی هغه ته مونږ 5 وښیو، ته یو کس 50 راغلی دی هغه ته مونږ 50 وښیو. داسې نه کوو چې د هغه صرف سترګې تورې شي چې بیا مخې ته هغه نهم لسم ته مخامخ شي او بیا دا حال یې چې یاره دا خو تا وي چې پوهېدو. نو مونږ ایکچوال ریزلټ جو ورکوو، دا زموږ د سټارټ نه دا خبره ده، اوس هم را روانه ده. مونږ ته پکې ډېر غټ تکالیف دي په دې کې. اصل کې په هر معاشره کې تعلیم چې دی دا یو ډېر اهم کردار ادا کوي. نن سبا چې تاسو وګورئ کوم ډیولپ کنټریز چې کوم دي نو هغې کې تعلیم پټاپ روان دی او هلته تعلیم سره سره د هغې د انصاف کوم نظام چې کوم دی د هغه هم ډېر ښه روان دی. یو پیره د سرسایزاد عبدالقیوم خان نه چا تاسو وکړو چې دا دومره غټه ځمکه ده د پېښور یونیورسټۍ چې نن سبا په ټول آل اوور ورلډ کې یو غټه یونیورسټي ده وی چې دې کې کو چې تاسو یو غټه باغچه ولګوله نو دې سره به د دې ښکلا ډېر زیات سیوا شي. نوې سرسایزاد عبدالقیوم خان صاحب ورته وویل چې په دې کې به زه داسې باغچه لګوم چې هر کال به هغه ښکلي ښکلي ګلونه ورکړي. نو هغه باغچه ته په نظر راځي چې د پېښور یونیورسټۍ نه ښکلي ښکلي خلک چې هغه نن سبا په انجینرینګ کې په ډاکټرۍ کې په هر مد کې په ټیچینګ کې هغه پټاپ روانه ده. دا موږ چې کوم ماحول کې ناست وي د تعلیم او تربیت ماحول دې حوالې سره خبره وکړم. یو نصیحت آموز خبره به تاسو ته وکړم. یو بادشاه و هغه خپل کابینې ته وایي چې زما دا قوم به په څه باندې ټیک شي. نو هغه یو دوه وزیرانو ورته خبره وکړه. یو ورته وایي چې دې له موږ تربیت وکړو که نه ښه تربیت ولو وکړو نو دا به ښه شي. بل ورته وایي چې دې ته موږ ښه ماحول ورکړو نو دا به ټیک شي. نو هغه بادشاه هغه خپلو وزیرانو له 15 ورځې ورکړلې چې په 15 ورځو کې عملي طور تاسو دا خبره ثابته کړئ چې دا ماشومان چې دي دا قوم چې دی دا به په تربیت باندې ښه شي او بل ته یې وایي چې دا به په ماحول باندې ښه شي. نو کوم چې د تربیت خبره کړو نو هغه له 15 ورځې ټایم ورکړو. هغه 15 ورځو کې 11 پیشوګانې تیارې کړې او هغه پیشوګانو له یې په خولې کې بلې مومبتۍ ورکړې او په دایره کې یې داسې وګرځولې چې هغه ورته یې وګرځېد. هغه پیشوګانې به په دایره کې بالکل ګرځېدې، هغه مومبتۍ به یې په خولې کې بلې وې. نو هغه وزیر بادشاه متاثره شوی چې واقعي چې که موږ دې قوم له تربیت وکړو نو دا به مخکې روان شي.
بیا هغه ماحول والا ته ووایي چې اوس په ستا نمبر نو هغه سره 15 ورځې ټایم او هغه سره ډېر غم و. هغه یو درویش له لړ یو جونګړی وی چې یاره ما ته خو بادشاه داسې خبره ما کړې ده، بادشاه ته مې ویلي چې دا قوم به په ماحول باندې ټیک کېږي. نو چې زما سره خو هېڅ آیډیا نشته، زما سره اوس خبره نشته، زه به څنګه کومه ده. نو هغه ورته وایي چې کله ستا نمبر وي که نه د هغې نه یو ورځ مخکې به ته زما خواله راشي او هغه پیشوګانو والا ته به ووایې چې هغه خپل پیشوګان او عملي مظاهره بیا وکړي. نو هغه وی ټیک دی. نو چې کله د هغه ورځ شوه که نه نو هغه درویش پسې لاړو وایي سبا زما نمبر دی ته راشه. نو درویش ځان سره په ګوتۍ کې یو شپږ منګکان راوړل چې هغه یې ځان سره راوړه او پیشوګانو والا هغه خپله مظاهره وکړه، بلې مومبتۍ په خولې کې نیولې وې که نه او داسې چاپېره ګرځېده. نو دې درویش پکې هغه منګکان پرېښول. چې منګکان پیشو منګک ویني نو هغه بیا په تربیت کېږي. نو بس هغې ورمنډې کړې چاپېره په منګکانو پسې. زما د خبرې مطلب دا و که نه چې موږ دلته درې فریقه ناست یو، والدین، اساتذه او ماشومان. موږ درې واړه د دې خبرې ذمه دار یو چې موږ به تربیت هم کوو خو بهترین ماحول به هم ورکړو. او ځکه نن په راوګۍ کې ډېر زیات سکولونه د سراج الله خبره وکړه چې دلته ماحول شته. نو کوشش به دا کوو چې دا ماحول به نه خرابو، بهر نه به د منګکان نه راولو او دا خپل کوم طریقه کار چې دی په کوم طریقه چې د ناوګۍ او د ناوګۍ سره د دې علاقې ترقي